إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ہر قسم حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی دا اللہ وحدہ لا شریک لپاره دی چې زمون خالق و مالک دی، رازق دی، وحدہ لا شریک ذات دی. خپل ذات او ټول صفات کې لا شریک دی، هغه څوک شریک نشته. او زمونږ د پیریانو د هدایت د راهنمایۍ لپاره د اسمان نه کتابونه نازل کړي دي او خپل خواږه بندګان رسولان ګرځولي دي. د الله رب العالمین د حمد ثنا نه وروسته بېشماره لاتعداده درود و سلام دي په محسن انسانیت بهادي عالم د امام اعظم د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې د الله رب العالمین د حمد ثنا او د نبی کریم رحمت للعالمین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د درود و سلام وروسته زما عزتمندو مشرانو کشرانو، دا د الله رب العالمین یو عظیم احسان دی په موږ باندې چې یو عظیمه مبارکه میاشت، برکتونو رحمتونو والا میاشت الله رب العالمین په موږ تاسو باندې په خیریت او عافیت سره تېره کړه. په دې چې موږ څومره د الله رب العالمین شکر ادا کړو دومره کم دی. او نن یوم الجایزه دا د انعام ورځ ده او د دې انعام دپاره څنګه چې خود نبي کریم رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم به عیدګاه ته راته، نو دغسې موږ تاسو د عیدګاه ته راغلي یو. دا موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړو. موږ خپل کلی پرېښودو او رالو دې عیدګاه ته، او د اسمان د لاندې چې په موږ باندې څه قسم بل څه چت نشته او موږ الله ته په عاجزۍ سره لمونځ وکړو. دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت و چې نبي علیه الصلاة والسلام به مدینة المنوره هغه مبارک ښار به یې پرېښودو، هغه مسجد نبوي به یې په دې ورځ باندې پرېښودو او تو به عیدګاه ته سهارا ته په سهارا کې به یې لمونځ کاوه. ولې چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه ده او د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی. چرته چې امتحان وشي، د امتحان نه وروسته بیا د انعاماتو ورځ راځي، نو دا د انعاماتو ورځ ده چې تاسو پکې په حاضر یې. څه داسې بدبخته طلبه هم وي چې په امتحان کې هغه ناست وي او پیپر یې کړی وي، خپل ځان یې کړولی وي، لیکن عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه، ځکه چې د انعاماتو هغه ورځ ته هغه حاضر نشي، کومه ورځ چې مقرره شوې وي. نو زما عزتمندو په موږ باندې مبارکه میاشت تېره شوه چې په هغې کې موږ د الله دپاره روژې نیولې، په هغې کې موږ د الله رب العالمین دپاره عبادتونه کړي دي او کوم عبادات چې کړي دي د هغې چې کوم انعام دی نو د هغې لپاره الله او د الله د رسول دا طریقه موږ ته ښودلې ده چې تاسو به خپل کورونه چې تاسو آباد کړي دي تاسو ته ډېر خواږه دي، ستاسو کلي چې تاسو ته خواږه دي، ستاسو جوماتونه
هغه به پرېږدئ او صحرا ته به راځئ او د دې اسمان د لاندې چې ستاسو له پاسه بل څه چت نه وي تاسو په عاجزۍ سره د الله رب العالمین نه دعا غواړئ چې الله من کوم عبادات کړي دي هغه ته قبول او منظور کا ولې چې دا قبول او منظور شي نو دغه انسان کامیاب دی زما عزتمندو الله رب العالمین په قرآن مجید کې فرمایلی دی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى یقینا هغه انسان کامیاب دی هغه مسلمان کامیاب دی هغه مشر کامیاب دی هغه کشر کامیاب دی هغه ځوان کامیاب دی هغه زنانه او هغه نارینه چا چې د خپل ځان تزکیه وکړه د خپل ځان تزکیه څنګه وکړه ځان د ګناهونو نه پاک کو په عباداتو سره په توبه استغفار سره الله رب العالمین ته بجرا شو او د الله رب العالمین نه مغفرت وغوښتو او د چا چې مغفرت وشو هغه کامیاب شو او که په چا باندې د رمضان میاشت تېره شوي لیکن مغفرت نصیب نشو نو داسې خلکو ته جبرائیل علیه السلام بدعا کړې ده حدیثونه تاسو اوریدي دي او چا بیا امین ویلی دی امین چا ویلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امین ویلی دی امین په کوم ځای کې ویلی دی خپل منبر مبارک باندې چړمبۍ سړی ته وختو امین وي دویم سړی ته وختو بیا امین وي دریم سړی ته وختو بیا امین وي طویل حدیث ته تاسو بار بار اورېدلی دی نو مطلب دا دی چې په چا باندې د رمضان دا میاشت تېره شوه او د هغه مغفرت ونه شو نو د هغه لپاره د هلاکت دعا خو جبرائیل علیه السلام کړې ده خیره او نبي علیه السلام پې امین ویلي دي دارنګې د چا مخې ته زمونږ د خوږ نبي کریم رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم حدیث راشي دا غنون مبارک راشي څوک زمون په نبی علیه السلام باندې درود نه وایي دا هغه لپاره هلاکت دی او دارنګې د چا مور پلاري او دا بدبخته مور پلار ته چې کوم نه بدې ردې وایي مور پلار ته غوسه کوي د مور پلار نه چې کوم دی خیلي اخلي د مور پلار خدمت نه کوي نو دی که هر څومره دی تعلیم یافته شو که د هر څومره کتابونه ویلي دي لیکن چې کله دی د مور پلار نافرمانه شو د مور پلار نه یې خیرې واخیستې نو دغه بدبخته شو دغه هلاک شو جبرائیل علیه السلام ته خیره کړې ده او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پې امین ویلی دی نو محترم الله فرمایي قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى او هغه خلک کامیابه دي چې د الله رب العالمین ذکر وکړو او الله رب العالمین ته منځونه وکړو په هغې منځونو کې یو دا لمونځ چې تاسو ادا کړو په صحرا کې چې دا نبي علیه السلام بغیر د عذر نه په جومات کې نه دی کړی مګر په صحرا کې کړی دی په عیدګاه کې کړی دی دا تاسو وکړو دارنګې د نبي علیه السلام په نورو سنتونو باندې تاسو عمل وکړو ښایسته جامې اغوستل عطر لګول صحرا ته راتلل نن پکې ته یو کمي محسوسوم هغه کمي دا ده چې د نبي علیه السلام په وخت کې به زنانه به هم راتلې په پرده کې او د هغو دپاره جدا د پردې انتظام به شو په پرده کې به ناستې وي د دین خبرې به یې اورېدلې نن زمونږ زنانه بازارونو ته ځي چا منع ونه کړه لیکن چې کله د دین خبره راشي نو هر یو انسان بیا غیرتي شو هلته چې کله بازار ته ځي نو په هغې باندې غیرت نه کوي کله چې د نامحرم سره لاس میلاوي نو غیرت هلته خپل نه ښیي چې دلته کې شریف پرده ده او چې کله د الله د دین خبره راشي نو بیا ورته خپله پښتو را یادېږي او خپل غیرت به ورته را یادېږي محترمو عزتمندو دا ډېره د افسوس خبره ده نن چې کوم زموږ حالات دي زما عزتمندو الله رب العالمین موږ ته کتاب را لېږلی دی قرآن مجید را لېږلی دی موږ د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی په دې دنیا کې چې څومره خلک دي ډېر قسمه خلک دي که نه ډېر قسمه په قسمونو باندې خلک دي خو دوه قسمونه په غټ غټ قسمونه دوه قسمونه دي په اکثرو مقاماتو کې الله رب العالمین دا خلک په دوه قسمه تقسیم کړي دي لکه یو طرف ته جنت والا خلک دي او بل طرف ته جهنم والا خلک دوه قسمه خلک شو یا یو طرف ته ښی لاس والا خلک او بل طرف ته چپ لاس والا خلک یا یو طرف ته نیک عمله خلک او بل
بل طرف ته چې کوم دی نو بد عمله خلک زما عزتمندو الله رب العالمین فرمایي ولا تستوي الحسنه ولا السیئه دا نیک عمله او دا بد عمله دا برابر نشي کېدلی هغه خلک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل کوي او هغه خلک چې هغه په خود ساخته طریقو باندې عمل کوي نو دا برابر نشي کېدلی ولې زمونږ تبلیغیان وروڼه چې موږ ورته وروڼه وایو څومره ښکلې خبره کوي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوراني طریقو کې د دنیا او د آخرت کامیابي ده دا نوراني طریقه تاسو اپناو کړله زه یقینا دا خبره ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوراني طریقو کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده او په غیرو طریقو کې د دنیا او د آخرت چې کوم دی هغه ناکامي او بربادي ده ولا تستوي الحسنه ولا السیئه ادفع بالتي هي احسن خو په دې دنیا کې به داسې خلک وي چې هغه به په بدعات او خرافاتو باندې به عمل کوي تاسو به دعوت ورکوئ د الله دین ته به خلک رابلئ موږ مسلک طرف ته خلک نه رابلو ټول زموږ وروڼه دي موږ مسلک طرف ته خلک نه رابلو خلک چې رابلو د الله کتاب ته قرآن ته رابلو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ته رابلو الله فرمایي ادفع بالتي هي احسن په ښه طریقې باندې چاته بد رد مه وایه په چا باندې فتوی مه لګوه په چا موږ فتوی نه لګوه موږ وایو زموږ چې کوم عمل دی تاسو موږ ته ووایئ راپاسئ موږ ته ووایئ چې ای زما وروره تا دا عمل وکړو تا دا باره تکبیرات وي دا خو د نبي علیه السلام په حدیث کې نه و نو چې کله ته ما ته دا خبره وکړې او ما ته په صحیح سند سره ته ثابت کړې زه به ستا خبره منم لیکن که چېرې ما درته ثابت کړو نو ته به هم بغض او حسد نه کوې ځکه چې د الله په دین کې بغض او حسد نشته موږ ټول وروڼه یو زموږ د ټول یو پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ټول یوه کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله موږ رسول الله بل چاته نه وایو محمد صلی الله علیه وسلم ته وایو په قبر کې به زموږ نه د دې تپوس کېږي د بل چا د اتباع د بل چا د تقلید تپوس به نه کېږي نو موږ له پکار دا ده چې د هغې خبرو موږ خیال وساتو د کومو خبرو دپاره چې الله رب العالمین موږ دې دنیا ته رالېږلي یو او د کومو خبرو به چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه تپوس کوي که چېرې موږ په ښه طریقې سره حقه خبره وایي حقه خبره کوه په حق انداز سره کوه او په حق نیت سره کوه درې خبرې شو حق خبره کوه په حق انداز سره کوه او په حق نیت سره کوه نو دا به چې کوم دی اثر کوي په خلکو باندې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے د زړه نه چې ته خبره کوي حق خبره کوي په حق انداز کوي انداز سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چاته بد رد مه وایه قرآن او حدیث بیانوه که نه تبلیغیان وروڼه وایي پلرو ته بد رد مه وایه رڼا راوړه تیاره به په خپله خورېږي رڼا راوړه تیاره به په خپله باندې خورېږي ته رڼا بیانوه ته قرآن بیانوه ته حدیث بیانوه چاته بد رد مه وایه ټول زموږ وروڼه دي ټول یوه کلمه وایو یو مسلمانان یو زما عزتمندو نو الله فرمایي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه پس هغه سړی چې ستا سره دشمني کوي هغه سړی چې ستا سره بغض او حسد کوي نو د هغه په زړه کې به هم الله رب العالمین نرمي راولي الله رب العالمین هم د هغه په زړه کې احساس راولي زما عزتمندو دا نننۍ ورځ دا د خوشحالۍ ورځ ده او دا د شکر ادا کولو ورځ ده دا د څه ورځ ده د شکر ادا کولو زموږ اسلام موږ ته دا خبره کوي د انسان دا ژوند چې دی په دې ژوند کې دا دوه خبرې ډېرې لازمي دي دا امتحان دی غوره د مرګه پورې موږ په دوو خبرو کې یو یا به په خوشحالۍ کې یو او یا به په غم کې یو په دې دنیا کې نور څه نشته یا خوشحالي ده او یا غم دی دا خوشحالي او دا غم دا خور رور دی او دا تللی دي کله خوشحالي ده او کله غم دی او دا دواړه امتحان دی چې ای انسانه ای مسلمانه ته په خوشحالۍ کې څه کوې آیا ته ډمې ګډوې آیا ته ګانې اورې آیا ته
نور داسې د الله رب العالمین نافرمانی کوي او کته د الله رب العالمین شکر ادا کوي نو مسلمان مؤمن بنده با په خوشحالۍ باندې د الله رب العالمین شکر ادا کوي او په غم کې بس کوي چې کله په غم راشي نو صبر وکړي د مسلمان طریقه دا وي د مؤمن طریقه دا وي او د چا په زړه کې چې ایمان نه وي نو د هغه طریقه دا وي چې کله په خوشحالي راشي د الله رب العالمین شکر نه ادا کوي او چې کله په غم راشي بې صبري کوي او ماتمونه کوي نو په خوشحالۍ کې دمه ګډوي په خوشحالۍ کې د الله نافرماني کوي او چې کله په غم راشي بیا هم د الله رب العالمین نافرماني کوي او دارنګه مؤمن بنده به چې کوم دی همیشه به د الله رب العالمین شکر ادا کوي روزه ونیوله د الله نعمت د الله په توفیق سره ونیوله منځونه خو کړي دي د الله رب العالمین په توفیق سره وکړي دي هر یو عبادت چې کوو د الله رب العالمین په توفیق سره دارنګه تاسو دا سفر وکړو او تاسو راغلئ تاسو دا راتګ دی الله قبول او منظور کړي په دې لارې به تاسو تکبیرات ویلي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد د دې میدان پورې چې څومره کاڼي بوټي دي دا تمام کاڼي بوټي به ستاسو دپاره د قیامت په ورځ باندې ګواهي ورکوي نو تاسو څومره خوشقسمته یئ چې تاسو دې عیدګاه ته راغلئ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق چې دا طریقه څوک هم چیلنج کولی نه شي د هغه د طریقې مطابق تاسو عیدګاه ته راغلئ او بیا چې ځئ نو بیا به هم دا تکبیرات وایي د الله رب العالمین بړایي به بیانوي نو دا کاڼي بوټي به انشاءالله رب العالمین ستاسو دپاره ګواهي مؤمن بنده به همیشه د الله رب العالمین شکر ادا کوي موږ همیشه د الله رب العالمین په نعمتونو کې یو او د دې نعمتونو مبارک به الله رب العالمین زموږ نه تپوس کوي پوښتنه کوي لیکن زموږ سره د دې خبرې احساس نشي چې کله احساس پیدا شو نو موږ به کامیاب شو زما عزتمندو یو تابعي تېر شوی دی بکر بن عبدالله المزني هغه فرمایي چې رأیت حمالا ما یو بوج چتونکی سړی ولیدو چې هغه به د لوډینګ کار کاوه غریب مزدور و که نه بوج به یې چې کوم دی نو وړ او راوړ او چې کله به د بوج وړ راوړ د ښار ته تاسو ورشئ خلک مختلفې ډیوټیانې کوي که نه څوک په هوټلو کې دي څوک په دوکانونو کې دي څوک په څه کې دي هر یو انسان مزدوره دی نو دې کس به چې کوم دی بوج وچتاوه نو کله به چې د خپل هغه بوج وړ راوړ نو ته به دوه کلمې ډېرې زیاتې وي یو به یې الحمدلله ډېر زیات وي او یو به یې استغفرالله ډېر زیات وي نو دا بزرګ فرمایي چې زه دلته حیران شوم چې ماشاءالله څومره ښایسته ځوان دی بوج وړي راوړي او دې چې کوم دی ناشکري نه کوي اکثر چې په موږ باندې یا سخته راشي یا څه تکلیف راشي یا بوج یې که نه نو موږ چې کوم دی څه کوو د الله رب العالمین چې کوم دی نو نافرماني کوو نادرستې خبرې وایو او دا وایي چې زما دا ژوند چې کوم دی نو په ستړی کې دی او زه چې کوم دی داسې بوجونه وړم راوړم او نور خلک چې کوم دی نو هغه په راته کې دی او بیا شیطان چې کوم دی مسلسل انسان ته چې کوم دی نو سوچونه کوي چې کله ته په خوشحالۍ او په راحت کې نو تا به په کفر کې او په شرک کې او په بدعاتو کې او په خرافاتو کې او په بېحیایۍ کې او په نورو کارونو کې اخته کوي او چې کله بیمار شي نو په بېصبرۍ کې به چې کوم دی نو تا مبتلا کوي لیکن دا تابعي فرمایي چې دې کس ته زه حیران شوم بیا مې ترېنه تپوس وکړو چې یا ښکلې ځوانه زه خو تا ته حیران شوم چې ته بوج وړې راوړې او ته الحمدلله چې د الله شکر دی د الله شکر دی چې دا بوج وړم او د الله نه معافي غواړي استغفرالله نو د دې وجه راته بیان کړه نو هغه ورته وایي چې د انسان دا ژوند چې دی دا په دوو خبرو کې راګیر دی موږ چې څومره ژوند تېرو که نه دا په دوو خبرو کې مې راګیر دی یو طرف ته زموږ نه چاپېره د الله نعمتونه دي چې څه ګوري دا د الله نعمت دی دا سترګې د الله نعمت دی که دا درنه ضایع شوې والله چې تا امریکې ته نه داسې یو ځای ته ورشي داسې سترګې به را پیدا نه کړي په کروڑاو روپۍ نشي را پیدا کولی یو سړي لکه سوال کوو که نه نو چا ورته دا خبره وکړه چې د الله بنده ته خو د کروڑاو مالک یې ته ولې سوال کوې نو هغه ورته زما څخه 2 روپۍ نشته وایي الله دله 2 سترګې راکړي دي دا سترګې ماله په څو راکوي په کروڑاو روپۍ راکوي هغه ویې نه لاسونه یې راکړي دي دا راباندې خرڅوي هغه ویې نه نو د کروڑاو مالک شو که نه نو خپل محنت مزدوري کوه الله رب العالمین تعالی دومره نعمتونه راکړي نو که موږ د الله نعمتونه شمارل وغواړو په قرآن کې دي که موږ د الله نعمتونه شمارل وغواړو شمارلی شو هېڅکله هم شمارلی نه شو نو دا کس وایي چې 2 قسمه خبرې دي په هغې کې موږ راګیر یو یو طرف ته د الله نعمتونه دي او بل طرف ته څه دي ځوانانو ووایئ بل طرف ته زمونږ ګناهونه دي څه دي
شپه ورځ په ګناهونو کې مبتلا یم نو زه چې الحمدلله وایم نو د الله په نعمتونو د الله شکر ادا کوم او استغفر الله چې وایم نو خپل ګناهونه در یادېږي د خپل ګناهونو د الله رب العالمین بخانه غواړم که په دې دوو خبرو کې زه کامیاب شم نو زه به کامیاب یم نو زما عزتمندو داسې د خپل ژوند تېرول پکار دي او د هر چا وخت چې کوم دی قیمتي دی که بوډا دی د هغه وخت هم قیمتي دی د هغه دعاګانې ډېرې قبلېږي که ځوان دی د هغه وخت هم قیمتي دی او که ماشومان دي نو د دوی دا وخت ډېر زیات قیمتي دی د ماشومانو وخت ډېر زیات څه دی قیمتي دی لیکن نن انګریز لګیا دی په اوتو بوتو مو ایمان اخلي ایمان رانه خرڅوي نن زمونږ ځوانان په موبایلو کې لګیا دي ای ځوانانو ستاسو دپاره د عبرت خبره دا ده چې تاسو په دې دنیا کې په څه باندې هم تاسو محنت وکړئ تاسو په هغې محنت کې کامیابېدی شئ وان لیس للانسان الا ما سعی که تاسو عالم جوړېدل غواړئ خپل ځان وقف کړئ ماشومان علم زده کولی شي که ډاکټر جوړېدل غواړئ د قوم د خدمت دپاره ډاکټر جوړېدی شي ولې دا وخت خو دا وخت دوباره بیا نه راځي زما عزتمندو الله رب العالمین موږ ته واضح پیغامات رالیږلي دي او دا چې کوم دی مختصر وخت وي موږ چې د څه مقصد دپاره راغلي یو د هغې مقصد دپاره به دعاګانې به وکړو لاس به اوچت کړو د الله رب العالمین نه به وغواړو چې الله رب العالمین زموږ د عبادات قبول کړي ولې که دا قبول نه شو نو موږ به ناکامه شو ولې عمر رضی الله عنه په وخت د شهادت کې خپل بچي ته وایي ای زما بچیه زما دا سر نه دی دا وایي د خپل غېږې نه کوز کا ما دومره چې کوم دی جهادونه او دومره دغه کړي دي که دا چې مې الله قبول کړو نو زه به کامیاب یم او که الله قبول نه کړو نو زه به ناکام یم نو موږ ته هر څومره عبادات چې کوم دي زموږ عبادات خو مکمل نه دي په هغې کې خو کمي او کوتاهي ده که الله تعالی موږ ته زموږ کمي او کوتاهي معاف کړه او زموږ عبادات قبول او منظور کړو نو موږ کامیاب یو او که چې قبول یې نه کړو نو بیا د قرآن خبره ده چې عاملة ناصبه او مېلمه یې کړي دي ځان یې ستړی کړی دی لیکن څه انعام به ورته نه میلاوېږي دعا وکړه چې الله رب العالمین زموږ لپاره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله تزمن راضي شي يا الله زمن بطول راضي شي يا الله زمن بطول راضي شي یا اللہ زمین دے ټول گناہوں معاف کی یا اللہ تمن ته مغفرت کی یا اللہ تمن ته مغفرت کی یا اللہ ته زمین راضی شي یا اللہ زمین روزے په خپل دربار کې قبول او منظور کی یا اللہ زمین روزے قبول او منظور کی یا اللہ زمین عبادت قبول او منظور کی یا اللہ زمین قیام الليل قبول او منظور کی یا اللہ موږ ټول د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې د عمل توفیق راکړي یا الله موږ ټول ته دا خبره معلومه ده چې زموږ کامیابي ستا د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې ده یا الله موږ ټول د خپل پیغمبر په طریقو باندې د عمل توفیق راکړي یا الله موږ د غیر د طریقو نه بچ کړي یا الله موږ د شیطان نه بچ کړي یا الله د شیطان د شر نه بچ کړي یا الله د شیطان د وسوسو د شر نه بچ کړي یا الله سپکی ته جنی شیطانان د سپکی انسی شیطانان نه څنګه چې تا په قرآن مجید کې په سورۃ الناس کې فرمایلی دی یا الله موږ د جنی شیطانانو د شر نه بچ کړي یا الله موږ د انسی شیطانانو د شر نه بچ کړي یا الله ته زموږ راضي شي یا الله دا هغه اعمال توفیق راکړي چې ستا د رضا مطابق وي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله منا ومنكم جزاكم الله